اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو السلام علیکم. نن موږ سره د جمعیت علماء اسلام د پیښور جنرال سیکرټری خالد وقار چمکنی سے موجود دی. هغه نه به د هغې د پارټۍ به کم امور چې د کرونا باره کې هغې حفاظتي اقداماتو باره کې څه کارکردګي د هغې نه پوښتنه کوو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. سر د کوم چې پینک جوړ دی دا کوم ماحول چې دی دی کې د ټولو پاکستانیانو ذمواران هغې په سر شوي دي. ستاسو پارټي په دې هکله کې څه کوټلي قدمونه اوچت کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دنیا کې دا یو وبا یو آفات د الله یو عذاب راغلی دی او دې نه ټوله دنیا متاثره کېږي لګیا دی او ډېره تیزۍ سره متاثره کېږي. نو چې څنګه زمونږ نور د مرګري کې هغه هر ډلې سره او هر قوم سره تعلق ساتي ای په دې سوچ کې دي چې یاره د انسانیت خدمت ته او دا کوم تکلیف چې راغلی نو دا زموږ ټول په شریک د بوجو چتول دي او د یو بل خدمت کول دي او یو بل اسسټ کول دي یو بل کوم کار فیسیلیټیټ کول دي او چې کوم کې سره نه پیږي دا مشکل په شریک راوېسل دي. دا نه یو د حکومت کار دی نه یو د اپوزیشن کار دی، دا د ټول قوم د ټول ملت د ټول دنیا شریک کار دی او دا په شریک ملاوي وو په شریک چې کوم کینو په شریک به د یو بل خدمت کوو دا مسلې به حل کیږي. خو زما د خپل قوم ته د ملک خلکو ته خپل د کلی خلکو ته د علاقې خلکو ته دا درخواست دی چې شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو او موږ د الله بندګان یو او د دنیا الله آباد کړی ده او موږ انسانان الله تعالی د دنیا ته رالیږلي نو موږ خپل فرایض خپل حقوق خپل ذمہ داریان خولې دي. موږ چې کوم منډه تړو نو موږ هم خپل جماعت کې دننه خپل مرګرو ته ذمہ داریان په حواله کړي دي چې به کوم دي کې مرګري تاسو شک پی راځي یا کوم څه چاته د امداد ضرورت دي د مدد کولو ضرورت دي چې تاسو هسپتال ته رسول چې تاسو ټیسټ کول ضرورت دي نو موږ هر مرګري ته ذمہ داریان ورکړي دي او جماعت دننه موږ خپل د انسانیت د خدمت لپاره د الله رضا لپاره د مشکل حل کولو لپاره د خپل قوم د خپل ملک د باشندگانو اول د خپل ځان د خپل بچو د خدمت د پردو خلکو نه دی دا زموږ د ځانم دی زموږ د بچوم دی ولې چې د ملک کې د دغه کې د کلي کې زموږ بچي به وخت دی زموږ وخت موږ چې کوم نه مشرانو کې راځو دا د نوجوانانو وخت دی نوجوانان به راځي نو چې موږ خپل ذمہ داران صحیح طریقې سره پرفارم کوو موږ خپل ذمہ داران صحیح طریقې سره نباو کوو نو زموږ نوجوانان به هم دې ته ګوري او ان شاء الله تعالی غیبه هم په دې خبره عمل کوي او ای خپل ځان دینه آگاه ساتي د مسلونو به آگاه ساتي د تکلیفونو به ځان آگاه ساتي او دا یو عرض لرم چې ان شاء الله تعالی موږ خپل وس مطابق چې هغه جانی مالی جسمانی سم امداد ضرورت ته موږ کوو او دین یو تنم خلاص نه دا بیماری په چا راتلی شي خدا دا بل خدمت کول دا ځان خدمت کول دي. خدای یو خبره ده چې لګ اسلامی تعلیمات هم مخې ته هدل پکار دي. بیماری په خپل ځای دغه لپاره اسباب په خپل ځای احتیاط په خپل ځای خو مذهبي عبادت خانه بندول یا بوز نه وسړې منی کول یا دا یو سړی چې خطبه را لنډه کا یا آیات را لنډ کا یا خبره لنډ کا دا بالکل دا په الله باندې یقین نه ساتلو خبرې دي. زموږ په الله تعالی یقین موږ مسلمانان یو دا مرګ موږ له ځل شته دا بیماریان موږ سره تړلي دا بکیږي خو موږ د اسلامي تعلیمات مخې ته هدل پکار دي. موږ ته د خپل مشرانو دا هدایتي او اسې موږ شکر الحمدلله په دې خبره پیږو ادارو سره او حکومتي ارکانو سره انتظامی سره کوم ځای کې ضرورت راځي ان شاء الله موږ تعاون کوو. کوم سړی بیمار دی هغه ته احتیاط ضرورت دی هغه ته د علاج ضرورت دی هغه ته د تنهایی ضرورت دی چې هغه ایسولیټ شي هغه کینی او تر څو الله سره د ځان اړخته کی نو موږ د هغې مرګتیا کوو. خو چې سړی سم دی د هغه ټیسټ پازیټیو دی د هغه ټیسټ نیګیټیو دی دې کې فرق پکار دی. یو سړی ټیسټ راغی چې تا ته کرونا نشته دی تا کې څه اثار نشته خپل موزه کې خپل عبادت دی کوي خپل جماعت کې جمعه خو د ورکړي دی الله تعالی خپل ته ورکړي ته خپل عبادت کوي الله ته زاریو کې جړاو کې خدای پاک ماته بیماری نه لري تکلیف نه لري او یو سړی بیمار دی بالکل جماعت ته ناراضي ادي آرام وکي ادي ریسټ وکي هسپتال ته لاړ شي مونږ یې بوزو د خپل مشرانو حکم دی مونږ په خپل په دې پیو علاقه کې چې تاسو ضرورت ان شاء الله چې دوايي ضرورت چې ټیسټ ضرورت ګاډي د بوتلو ضرورت او سر په خپل وضو به او ان شاء الله تعالی د دې وبا مقابله کوو خود الله تعالی ته به هم رجوع کوو ولې تقلید الله طرف دی او الله تعالی تاسو مانو وړي زه تاسو په تقلید راولم چې ما ته تاسو متوجي شي مانو وړي ولې تاسو نافرمانی کوي نظر باندې نور کومونه مسلط کوم تاسو نافرمانی کوي افتونه باندې داسې افتونه راوړي چې تاسو پلان نکدم داغه افتونه پتا نه و نو خبره ده چې موږ د اسلامي تعلیماتو مطابق
د دې وبا به ان شاء الله تعالی موږ مقابله کوو او ان شاء الله الله تعالی موږ سرخورو کوي ولې چې موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو موږ کلمې ورونکي خلک یو او موږ په الله تعالی باندې یقین ساتو چې څه کوي الله تعالی کوي انسان اسم نشي کولای سم چې وبا ده خو ان شاء الله کوم د اسلامي تعلیماتو مطابق موږ ته ویل شي کوم سنت رسول دي دا غي مطابق بزو او ان شاء الله تعالی موږ نه بدا وباګان خدای پاک خوا کوي خو چې الله تعالی ته متوجي شو دې کې موږ د خپل ضلع کې څنګه صوبه کې موږ ته احکامات راځي موږ هغه مطابق خپل فیصله کوو زموږ د ضلع فعلا کې دا خبره ده چې ان شاء الله تعالی موږ خپل هغه مرګري چې کوم مستحق دي غریبان دي او هغه مزدوري لنوزي او هغه سره بل لار چاره نشته ولې جلد کې لاک ډاون دي چې تا کرفیو او نه سماره خپل کاروبار خل نشي کولای دکانونه بند دي غجزان خپل وړوکی کاروبار نشي کولای نو هغه په ان شاء الله تعالی ضلع پېښور په سطح باندې د جمعات خپل طرف نه یو پیکیج ان شاء الله تعالی اعلان وکړي چې هغه مستحق وخت خپل کور کې ان شاء الله تعالی چاته وړي چاته چینی چاته سامان یا چاته نغدي ضرورت دي ان شاء الله وکړو دي کې مونږه کوم مرګري ته آگاهی نشته مونږ هر یو کونسل کې خپل مرګري خپل میران چې کوم دي د پی کې په خپل میران چې کوم دي دا غیم ډیوټي راغولي چې تاسو مرګري کوم دغه دي ضرورت مند دي یا چاته تکلیف دي چې هغه زموږ د مشرانو سره رابطه کوي نو ان شاء الله تعالی د مشرانو متاجري د وسرار کې سم منډه کوي او دا غي کار به ان شاء الله اسانه او هغه به ګایډ کوي ای سره خپل بزي که هسپتال ته تللی که چاته بل څه هیلپ کولی نو ان شاء الله تعالی موږ خپل جماعت په سطح چې موږ ته قاعدونه ویلي دي ان شاء الله تعالی موږ به انتظامی سره ضلعي انتظامی سره صوبایي انتظامی سره نور ادارو سره چې کوم د کارګر لګیا دي موږ به ان شاء الله تعالی ای سره څنګ په څنګ ای سره شانه بشانه او د مخکې ان شاء الله خپل قوم خدمت کوو او دا موږ لازمه ده دا زموږ ذمہ داری ده موږ به خپل قوم خیر غواړو او ان شاء الله تعالی دې کوم چې رسونه پاتې کیږو زه په دې موقع باندې په خصوصي توګه د هغه مرګورو چې کوم د خدمت کې لګیا دي سپیشلی زموږ محکمه صحت والا ډاکټران صاحبان زموږ نرسان خويندې د ریسکیو ټیمونو چې موږ ریسکیو اهلکار د کې د فوج کم کردار دی پولیس والا چې کوم تعاون کوي لګیا دي کوم سوشل ورکران چې کوم خدمت کوي لګیا دي نو زه دعا کوم چې الله تعالی دې بهترین اجر ورکړي او زه د ټول ملک د خلکو چې کوم په دې خدمت کې لګیا دي نو زه هغه ټول شکریا ادا کوم او دعا کوم چې الله تعالی دې د دې خدمت ورکړي او د سوشل ورکر په خصوصي توګه باندې چې د هر پارټي سره تعلق ساتي چې د هر ګروپ سره تعلق ساتي چې هغه هر ادارې سره تعلق ساتي زه د ټولو په خصوصي توګه شکریا ادا کوم او دعا کوم او تاسو هم درخواست کوم چې ټول ته دعاګانې وکړي چې هغه خپل ځان په خطر کې اچولې دي او هغه د قوم خدمت کوي د خپل د نادارو خلکو د مریضانو خلکو د مستحق خلکو د ضرورتمندو خلکو خدمت کوي نو الله تعالی د دې اجر د دې بچول ورکي د دې مشرانو لري ورکي او په دې باندې د الله تعالی خصوصي نعمتونه ورکي والسلام ډیره مهرباني سچي شکریا ان شاء الله مونږ به د کرونا خلاف دا جنگټو او دا جنگ به چې مونږ ټو نو د دې ګټه به چې کوم تاج وي اب صرف د حکومت نه د ټول پاکستان په سر باندې وي ان شاء الله ولی چې مونږ ټول قوم د کرونا خلاف متحد یو خو احتیاط ډیر ضروری دی په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان